أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. زما ورونو اسلام ټوټې ټوټې کې سیسی کشیګان دي کسونیان دي د الله قرآن بالکل پریښی دی د خپلو اکابرونو کتابونه رامخته کړي دي هغه چې کوم دي سیهای او سته ورته وایي د هغه هر روایت داسې بولي لکه د الله کتاب د الله قرآن یې پرېښی دي او په دسملونو کې او نغښتی دي او بغیر د سوچ د سمجھ وایي بل هر کتاب د خپلو بزرګانو هغه په سوچ وایي. زه دا ټولو په شیګانو په سنیانو کې تقریبا 600 ډلې دي. دې ټولو ته خواست کوم چې د الله دپاره د الله قرآن راپورته کړي په خپلو ماجتانو کې وایاست په دې سره خلق پوه کړي هغه خپل علم تر خلکو پورې ورسوي می پټوي که چیرې ته د الله دین پټ کړي د الله به پر تاسو او لعنت وي او د ملایکو به او لعنت وي او د ټولو انسانانو به لعنت وي. مه کوئ د الله نه وویرېږئ. ټوله 50 اسلامي ملکونه دي ټوله د یهودو او نصارا غلامان جوړ سوي دي او قرآن یې پرېښی دي په هغه سره فیصلې نه کوي. د پاکستان په هر عدالت کې د انګریز قانون پروت دی په هغه سره فیصلې کېږي د الله په قرآن سره نه کېږي. زما ورونو خواست کوم علما ته کوم که چیرې دوی د ما سره پر هم خاص چوک باندې کښیني پر هره مسله باندې زه د دوی سره مناظره کول غواړم. د دې دپاره چې دغه یو آیات مې زده کړی دا تر خلکو پورې ورسوم. دیوبندیانو بریلیانو شیګانو الیاجس ټوله د الله د قرآن څخه لرې کړي دي. دا عقیده یې ورکړې ده چې سړی مړ سو په قبر کې رو راځي په ننوځي بیا راکښېني. دغه عقیده د الله د قرآن انکار دی د الله د کتاب څخه مخ اړولی. دویم دا دی د الله دین د پیسو دپاره ګرځولی دی. که اذان کې دی پیسې پراخي که لمونځونه کې دی پیسې پراخي که نکاح چې که هر څه کوي پر دې زه ورسره کښېنم دا پیسې ارامې دي. دا ملایان د انبیاو وارثان دي. پر دې ورسره کښېنم چې دی وایي انبیا ژوندي دي او په قبرونو کې دي د دې بدنونه او نه خاورې کېږي. که شهیدان دي که انبیا دي او نبي صلی الله علیه وسلم وایي ژوندی دي زموږ او درود اوري. دا عقیده د الله د قرآن هغه عقیده ده چې د الله د قرآن انکار کوي دا خلک. د هغه رقم دا هره ډله وایي چې د نبي صلی الله علیه وسلم شیطان مسلمان سوی دی. په دې زه ورسره کښېنم د الله په قرآن ثابته ده چې شیطان دی او تر قیامته پورې دی. دا ایمان او نشي وړلی چې څوک وایي ایمان راوړی دا د الله د قرآن څخه انکار کوي او منکر دی او کافر دی. د هغه رقم دوی وایي چې دغه تعویضونه چاشتونه حق دي. پر دې زه ورسره کښېنم د الله پر قرآن باندې زه د دوی سره فیصله کوم
او دی وایي د بخاري او د مسلم هر روایت به ته منې دا رقم دی لکه د الله قرآن. ای زما ورونو په دغه سیهای او سیته چې دا شپږ کتاب په دې کې هغه خبرې شته چې زموږ د دې پاکستان علما د افغانستان د ټولو 50 ملکونو هغه یې نه مني، هغه ته دوی منکر حدیث نه وایي. نو زما ورونو دا په خپل منکر حدیث د الله قرآن یې شاته غورځولی دی هغه مني. د هغه رقم دوی دا عقیده لري چې د وش بولې حلالې دي چې کم او دغه عقیده باید زور سره کښېنم چې د دې وش بولې مردارې دي. زما ورونو خبره کوم او مختصر یې کوم چې زه د هر چا سره د الله د رضا لپاره خپل علم ښکاره کوم چې دومره قدر ما زده کړی دي دا ومني. دغه په اسلام کې دیوبندیت، توحید ټرست، اهل حدیث فرقې شول دا د الله د قرآن انکار دی. او دا عقیده ساتل چې الله پاک د هر انسان د مور په نس کې هلته ولیکي دا کافر یا دا مشرک یا دا مسلمان، پر دې ورسره چلو، پر دا ورسره چلو. وایي د آدم علیه السلام پر شا باندې الله لاس ورکړی شوی، د هغه څه ارواحان پیدا سولو، هغه بعضې ارواحان جنتیان دي، بعضې او جهنمیان دي. پر دې ورسره چلو چې دا خبرې غلطې دي، دا د الله د قرآن انکار دی. نو وروستي ټیم نه اخم دغه بیانکار څوک اوري د الله قرآن زده کړي، په دې عمل وکړي او دا ملایان شاته کوي او تاسو د الله قرآن مخته کوي. د الله قرآن چې تی په غلافونو کې اچولی دي، پټ کړی دي، دې سره وباسئ. دا نور کتابونه دا په غلافونو کې واچوي، بند یې کړئ، یو ځای یې په اداره کې پټ کړئ. د الله قرآن باندې ځان پوه کړئ. او که مسلمانان یاست، الله زما د آیاتو څخه انکار نه کړي مګر هغه خلک چې هغه کافران دي. الله څوک چې زما په کتاب فیصله نه کړي دا کافر دي.